یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی کوئی د خپل رب الذي خلقکم هغه ذات چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او هغه کسان چې تاسو نه مخکې دي لعلکم تتقون د پاره دي چې تاسو متقیان شئ الذي جعل لكم الارض فراشا الله غ ذات ته چې ګرځولې دا تاسو د پاره ځمکه فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور ورولي دي د اسمان نوبو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم راوستلی دي د دې وبو په ذریعہ باندې د میوو ناس تاسو د پاره رزق فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی الله لا شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا او کچری تاسو په شک کې د هغه سنا چې نازل کړي موږ په خپل بنده باندې فاتو بسورۃ من مثله نور اوړی په یو صورت په شان ده دي ودعوا شهداءکم من دون الله او راو بلې مددګاران خپل د الله نه سیوا ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا کچری تاسو نشئ کولای ولن تفعلوا هرگز به نه کوي فتقوا النار التي نو يرګي دا ورنا وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغه خلق دی او غټي اعدت للكافرين تیار کړی شه دی د پاره د کافرانو وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسانو لچ ایمان راوړل وعمل الصالحات او عمل صالح کړل ان لهم جنات جديد پاره جنتون دي تجري من تحت الانهار چې بهيږي لاندې داغینه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا هر کله چې ورکړې شي دی لا داغینا سمیوا د خوراک د پاره قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نو دی بوي چې دا هغه میوه دا چې راکړې شي و منګله مخکې د دینا و اوتو به متشابه ورکړې شي وې دي ته همرنګي ولهم فيها ازواج مطهره او د دې لپاره به په جنت کې بیبیانې پاکه ساتل شي وهم فيها خالدون او دی به په دې کې همیشه